محبوب علیہ السلام په باره کې خو زموږ او ستاسو دغه ایمان دی او دا عقیده ده چې د هغې مبارکو خبره راشي دغلته خو عقل سوچ فهم کار دا خو چې کوم دی تر یو ټیمه پورې کوي خو د حضور حقیقت خو دا دی چې د حضور شان خو ورا دی ځکه خو صحابو مینه داسې مینه کړې ده داسې مینه محبت یې ورسره کړې دی چې داسې مینه او محبت په کائناتو کې چا د چا سره نه دی کړی کائناتو کې تاسو وګورئ داستانونه ډېر تېر شوي دي د محبت همدارنګې چې کوم دی دا د قیس او لیلا مجنون چې دا کومې قصې دي دا موږ ډېرې اورېدلې دي خو تاسو دا خبره ځان سره یاد وساتئ چې په دې کې چرې به تاسو په داستان قیس کې دا نه کتلې چې قیس لګیا دی مجنون لګیا دی د خپلې لیلا صفتونه هم کوي ځکه چې مجنون ته پته وه هغه به په خپل کتاب کې په خپل ځان باندې خو سختې لیکلي د خپل مینې اظهار خو به یې کړي د خپل محبت اظهار خو به یې کړي خو د لیلا صفتونه یې نه دي کړي چې هغه څنګه وه هغه څومره ښایسته وه ولې هغه ته پته وه چې دا به زما نه پس زما د لیلا د بدنامۍ باعث جوړېږي خلک به چې کوم دی بیا ټوکې کوي په دې حسن پورې هغې به وایي چې ښه نو دام څه حسن و چې تیلې ونې کړې وې ښه نو دام څه سترګې وې چې تا نه چې کوم دی روبو در خطا کړی دا څنګه چل دی په دې وجه باندې ما پورې به بیا خلک زما په محبوبې پورې به ټوکې کوي او که تاسو د صحابو ژوند ته وګورئ د صحابو د مدینې منورې د جانان مبارک د ویښتو مبارکو ذکر یې کړی دی د روزو مبارکو ذکر یې کړی دی د بڼو مبارکو ذکر یې کړی دی د لبانو مبارک هم کړی دی د پوزې مبارک یې کړی دی د غاښونو مبارک یې کړی دی د حضور علیه السلام د قدم مبارک یې کړی دی د ناست یې کړی دی د ولاړ یې کړی دی د قد و قامت یې کړی دی حتی تر دې پورې دا هم رانقل کړي دي چې د حضور علیه السلام ویښتو مبارکو کې سپین څومره لګېدلي حضور به چې کله خوشحاله او مخ مبارک به څنګه ښکارېده چې کله به کریم آقا مبارک جلال کې راغی نو بیا به حضور څنګه ښکاره کېده حضور به چې کله خبرې کولې نو څنګه به وې زما کریم آقا مبارک یو حالت صحابه کرامو موږ تاسو ته رانقل کړی دی وجه دا ده چې صحابو ته پته وه چې دا حضور علیه السلام صرف زموږ محبوب نه دی دیوان مبارکو باندې عاشقان صرف مونږ نه یو بلکې دا جانان خو الله کریم په کائناتو کې د هر چا محبوب ګرځولی دی دې مبارکو سره مونږ هم مینه کوو او وروستو به داسې خلک راځي چې د دې محبوب علیه السلام جلوې به یې په سترګو خو نه یې لیدلې دا جانان مبارک به نه یې لیدلې صرف په دې کریم آقا مبارک باندې به ایمان راوړی وي دیدار به نه وي شوی خو د هغې د عشق او د محبت علم به دا وي چې خپل تن من دن به د حضور د قدم د خاورو نه قربانوي